او تاسو ټول ډېره شکریا ادا کوو چې تاسو خپل قیمتي وخت نه ټیم وبسته او د مو په غوښتنې باندې د مو په بللې باندې تاسو دلته راغلئ او موږ سره هم دا پروګرام ښکلی کړ او د پروګرام ښایست جوړ شو. مشرانو زه به تاسو ته لږ تعریفي خبرې وکړم چې دا جرګه موږ څه حوالې سره راغوښتې دی او مطلب دا منعقد چا کړی دی ځکه چې زیاتره مشرانو ته یا زیاتره علماو ته به دا پاته نه وي. نو عزتمنو تاسو ورسته لیکلی دی چمکني یوت موومنټ. دا چمکني یوت موومنټ د دې تاسو د ټولو د مشرانو اندغو خوري بچی دي چې څومره ځوانان دي هغې کې څه هر کټګري والا کاس دی که هغه علما دی که تعلیم یافته دی که مشر دی. نو الحمدلله موږ ټول سره د کې دا ټول یو ملګري یو او موږ دا یوه غونډه جوړه کړې دی د خپلې خاورې د علاقې د خدمات دپاره چونکې د مو علاقې ډېره مسایلو سره مخ دی لہذا مو ټولو نوجوانانو دا وګڼله چېرې مو په خپل ځای باندې مو کې کوم قابلیت دی کوم د خدای راکړی دی چې دا د خپل قوم او د خپلې خاورې دپاره خرج کړو. نو لہذا مو ملګرو په دې مشوره راغله تقریبا یو نیم دوه کاله مخکې چې مو یو د قوم دپاره یو سوچ یو فکر متحد کړو او یو ځای کېنولو او هغې سوچ او فکر ته د چمکني یوت موومنټ نما ورکړه. کله نه چې دا فعال شوی دی نو الحمدلله په خپل ځای باندې چې قوم ته کله هم څه مسله راغلی دی نو مو هغه مسلې دپاره ټول ځوانان یو ځای شوي یو او مو لبیک ویلی دی په یو اواز باندې. دې چمکني یوت موومنټ کې موږ سره د هر سوچ او فکر لرونکي خلک شته. هر هغه ځوانان چې د چا واسطه نورو یا سیاسي پارټیانو سره دی یو چا سره هم دی خو دلته چې تاسو وړاندې مو ناست یو نو مو په حیثیت چمکني دلته ناست که علما دي که ټول دي